چې صفونه جوړ شو نو نبی علیہ السلام د هغه طرف نه درې تنه راووتل مقابله ته عتبه شیبه او ولید عتبه او شیبه او ولید دا عتبه او شیبه رونه او دا ولید زوی وو او د یو رارو نو یعنی دورونه او یو رارو وتل جګړه د درې واړو وتل مقابله لا आवाज یو کوي تاسو کې څوک راوځي نو د دې طرف نم درې کسان ورلو عوف رضی الله تعالی عنہ معوذ رضی الله تعالی عنہ او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا درې واړه صحابه کرام وروتل دا معوذ رضی الله تعالی عنہ دا عوف رضی الله تعالی عنہ دا رونه دي او دا د حارث زامن دي دا عفرا یو زنانه ده دا معاذ او معوذ نمونه به تاسو اوریدلی کنه دا د عفرا زنانه زامنو ته دی و زامنو درې د یو خاون نو سلور د بل خاون او ور زامن په جنگ بدر کې شریکو داسې زنانم تیری شوی دي ښا د عفرا رضی الله تعالی عنها و زامنو ور په جنگ بدر کې شریکو وواړه نو دا دې طرف هم دورونه وروتلو عوف رضی الله تعالی معاوض رضی الله تعالی او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی دې مقابله ته وروتل چې وروتل عتبه نه تاسو کو تاسو کې دوی ورته رحتم من الانصار موږ د انصارو کسانیو موږ انصار یو تاسو خلق نه یو نو عتبه ورته تاسو سره زموږ اس کار نشته تاسو سره نه څنګه تاسو واپس شئ موږ زموږ د مقابله خلق وباسي مهاجر روباسي د مکه والا روباسي زمون د هغه سره مقابله ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज وکړو وی حمزه دایترو وی حمزه وزه علي دایترزو علي رضی الله تعالی توزه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ توزه درې صحابه کرام اوتل د دې طرفنا خو صحابه کرام مخونو باندې داسي صادر باندې تړلې صرف سترګې ښکارې دي مخونه پټو نه هغه طرف ته نه عتبه تاسو کو وی تاسو څوک یې نو حمزه رضی الله تعالی عنہ فرمایلی زه حمزه ما علي زه هو چا کړی زه علي ما او دې طرف نه عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ زه عبیده ما نو عتبه ورته وی و زمونږ د مقابله خلک وروته ځکه دام د مکیو کنه و زمونږ د مقابله وروته بهر حال درې وړ د یو بل سره مقابله وکړه نو علی رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ د عتبه په مقابله کې ورغه او علی رضی الله تعالی عنہ د ولید مقابله کې او د شیبه په مقابله کې عبیده رضی الله تعالی عنہ او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ دوی مقابله وکړه نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ خپل لومبي گزار سره دو کافر مردار کو خو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې کنه په د باندې خپل مقابل گزارو کندل خپل واله چې خپل ولا دی راتاو شو نو علی رضی الله تعالی حمزه رضی الله عنه محمد الله رسول بل کافر مردار او عبیده رضی الله تعالی راوړو د نبی رسول الله خواته کې خودو چې کله د نبی رسول الله صلی خواته کې خودو نبی رسول الله والسلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر زه شهید یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل او عبیده ته شهیدی نو په دغه ټیم کې دی وی کاش چې ابو طالب ژوند دی چې ما ورته نن خودلې ابو طالب به اشعار ویلو وی نبی علیہ السلام به مونږ تر هغه پورې ورنکو کافر وتا تر سوچ مونږ خپل بیبیانې کونډې کړي نه وی کاش چې نن ابو طالب ژوند دی چې ما ورته ویلې چې مونږ خپل بیبیانې کونډو خو نبی علیہ السلام دشمن نه ورکو کاش چې دا شعر مې وته نن ویلې چې ستا د شعر مصداق مونږ چې سرونه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې شیندو بهر حال تدین بار جنگ شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او کم سفر چې رخکړو صحابه کرامو دله هغه ته ورننه وته او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره ورننه وته او په دروازه باندې عبد الله ابن رواحه رضی الله سعد ابن معاذ رضی الله په دروازه باندې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی تر نیول ولاړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله په سجده باندې پریوزی کنه الله ته جاړي نو کله سر اوچت کنه لاسونه اوچت کې الله ته جاړي نو حدیث مبارک کې راځي وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې لاسونه نیولي او الله ته لاسونه اوچت کړو دی خو جنگ شروع دی نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مم ډیر کوشش وکړو
الله په مدینه کې مم ډیر کوشش وکړو صرف دغه 314 مې الله تیار کړو هغه په خپوخ پیال به په سر باندې سرتور او اصله هم نه لري الله دغه 314 مې لراوست دي الله کو ستا خوخه چې د نن نه بعد ستا نوم نه غستل کېږي نو دوی راملکه الله کوستا خوغی چې په مقدس مکه ستا عبادت ورشي نه دغه 314 سره لملک الله خو کوستا نوم په مقدس مکه یادېږي نو الله د دې حفاظت وکړه لاس یې اوچت کړی داسې جاړي ابوبکر رضی الله تعالی د شان راغی د ډېرې عاجزۍ نه د نبي اسلام نه دا صدر داسې وښود دا اوږې ښکاره شوې چې ښکاره شو ابوبکر رضی الله تعالی راغی دا صادر راوغسه د نبی اسلام په اوږه واچو او د شاغ علي دې ستلاسونه تاو کړ چیغې وته کړې د الله پاک پیغمبر بس کا نور مجاړه بس کا نور مجاړه الله ستا आवाज وریدو الله ستا आवाज وریدو الله به دې صحابه حفاظت کوي د الله پاک پیغمبر بس کا علي رضی الله تعالی فرمایي وی جنگ شروع دی وی زه په ټیم په ټیم د نبی رسول الله تماشې راتلم وی په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل میزان غلی غونته کې راوستو چې راوستو وی نبی رسول الله خو لرانم کنه نبی رسول الله په سجده باندې پروت نبی رسول الله په سجده پروت او الله ته جاړي وی زلالم بیا لاړم جنگ ته وی بیا چې غزا وکړه داسې ستړی شوم بیا رالم د نبی رسول الله تماشې له وی چې بیا مې نبی رسول الله سیکو بیا نبی رسول الله په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړو چې کوم قیدیان کړو غزا ختم شوله ویرانم چې نبی اسلام بیا په سجده پروت دی ما ته د الله پاک پیغمبره مبارک شه مون غزا وګټله مسلمانانو فتح ومنتلا نبی اسلام سر مبارک روچت کو د سجده نه چې کله غزا ختم شو نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د ابو جهل خبر را لواله نو صحابه کرام روان شو نا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اولید چې د پروت خصا پکشته دی صرف زخمی دی نو یو حدیث مبارک کې راځي او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په دې سینه کې ناستو په دې سینه ورته داسې کې ناستو د سینې ته وخت چې کې ناستو د سترګې دې وغړولې نو چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه باندې سترګې ولګې کنه نو د بيزو سرهون کې ډېر اوچت ځای ته ختلې دا ابو جهل الفاظ وقا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په دغه ټیم کې وی د بيزو سرهون کې نن ډېر پوچت ځای باندې ناسي نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او زدي پسینه ناسیم وی کول څه غواړي ابو جهل ورته وی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی سر د کلم کو سر در نه کټ کو وی چې سر نه کلم کوي کنه ستاده تور زما په سر کار نه کوي زما د تور والا په دې باندې را نصر وخه ستا تور زما سر نه غوسي زما په دې تور باندې زما سر وخه خو یو خبره درته کوم په دې به عمل وکي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلی وسو وی زما د اثر به دې وګو سره کټ کې ابو جهل ته وی زما د اثر به دې وګو سره کټ کې چې په نور سرونو کې دې غټ کاری چې روبي سی وای چې دې غټ کاری چې روبي سی وای او خپل مرګري ته دې وایا چې تاسو ورته پیغمبر وایي وی هغه ته وایا چې نن می در نسمر نفرت ته دومره می در نمخ کینم بس عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې تور اوچا تکړه ساری تی وو ساری نبی صلی الله علیه وسلم لړو اذا الله پاک پیغمبر د بدبخت د ابو جهل سر داده نبی صلی الله علیه وسلم چې ورته قتل کنا او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته ټوله کیسه بیان کړه نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو زما فرعون دی یو د موسی علیه السلام فرعونو خو د موسی علیه السلام فرعون چې هغه کمزور او زما د دی فرعون نه ځکه چې فرعون چې پور واغس کنه هغه آمنت برب موسی و هارون فرعون چې کله چې پور واغس نه هغه چې کړی ما ایمان راوړ پر رب د موسی او د هارون باندې خو د ځان کدن په ابو باندې هم قبضه وکړه د چینی او کم طرف ته چې کلک میدان او کلک خاور وا اغه ز خپل پوجونه واچول نبی علیہ السلام رستو را رسیدو د بدر مقام ته نو چې را ورسیدو نو د ابو چې کوم چینه و د غزه کې هغه باندې هم د قریشو قبضه وا او دا رنګ کم کلک میدان چې و پاغي باندې هم کافر قبضه کړی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته ابو هم نوي او شګي ویریګستانو نو په شګو کې سړی منډ نشواله راتاویږي پکې خپې پکې خخېږي
او د کافرو طرف چې کلکو پاغه کې همندم خواله کېدله صحابه کرام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل د الله پاک پیغمبره په اوبو باندې هم هغه قبضه کړی دا او دا رنګي کلک طرف چې دی هغه هغه قبضه کړی دی مونږ سره خو یو اوبه نشته او دیم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تبارک وتعالى په دربار کې دعا وکړه نو الله تبارک وتعالى په د شپې باران وورو داغه ذکر الله تبارک وتعالى په قران کې کړی دی وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الله تبارک وتعالى په باران وورو باران خصم باران وشو نو چې باران وشو نو صحابه کرام ځان له وبهم جمع کړي دندون منډون کې پاکه وبو درې دی هغه زر زر لوخي ډاکو نو ځان له وب برابر کړي دویم دار چې په دې شګ باندې باران وشي دا کلک شي د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي نرشک شي دا کلک شي او کوم طرف ته چې خاورې نه هي کې خټي جوړي شي خو بیا په کې منډه وځي ورته ویږي با نو باران اوشو یو صحابه کرام توبم پوره شوي دویم دا چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغه طرف ته چې مټی نه خوره وا هغه خټي وګرځیدلی نو داغي هغه طرف نقصان شو د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدمن شو نو چې کله سار شو نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ رای ورکړه په دې غونډګي باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو سفر روخ کو دیو په دې کې وی دیو جنگ لنرازي او د په سکیورټي باندې بس صحابه کرام ولاړ وي نو دارای ډیر صحابه کرام متخوخه شولا نو پای غونډکې باندې نبی رسول الله والسلام له سفر روح کو دا داسې ځایو چې باغې په ادري د لاندې به ټول میدان ښکارېدو نبی رسول الله والسلام له د سفر جوړ شو او ابو بکر رضی الله تعالی سره مرګره دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابو بکر رضی الله تعالی چې کله سفر وشو دواړه ورته دن نشو او ما تور راواغسته زې په دروازه ودرېدم او چې نبی رسول الله څنګه دن نشو په مانځو ودرېد دوه رکعات نفل وکړو او الله تبارک وتعالى ته دعاګانې وکړي چې کله دعاګانې وکړي بیا راکو شوخکتا د نبی رسول الله والسلام په مخ باندې د خوشحالي غونته و صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالي موقع نه ده دا خو د خوشحالي موقع نه ده او نبی رسول الله والسلام په دې موقع باندې مسکیږي خان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه کرام مرګري دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې په میدان کې ګرځي یو ځای ته لاس نشي وای دا د پلان کې ځای د دلته په پلان کې مرداریږي دا د پلان کې ځای په دې ځای په پلان کې مرداریږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابو جهل ځای دی دا یو کافر نوم اخلي او یو ځای خي علي رضی الله تعالی فرمایي وی په کوم شپه باندې چې سار له جنگ کیږي په دغه شپه باندې وی مونږ تمام صحابه کرام خوب وکړو بس یو صحابي نو پاتې شو چې هغه ویښ پاتې شو ټول ود شو وی سیوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې نبی علیہ السلام خوب نو کړي تمام شپه الله تبارک وتعالى ته جړه فریاد کوم او الله نه دعاګانې غوښتلې چې سار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفونه جوړول نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د غزا د فار صفونه جوړول نو د کې یو صحابي سواد رضی الله تعالی عنہ داغه د خېټه د څه لګه مخې تراوته و صف کې لګ مخې ته ولاړو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی بطور خوش طبیعتی بطور مزاج بطور ټوکی دا تیر وسره غش وسره پلاس کې کنه ناغله په دې خېټه باندې دسی کو سواد دنه کې خېټه دنه کې رسب نه بار تراوتی دا اسی خندنه وسره کو نو دا غش په دې تیر کو نو چې تیر کو نه ورته دا الله پاک پیغمبر خوب دکړم پیغمبر خوب دکړم دا الله پاک پیغمبر خېټه دراله په غش باندې خوکړه نبی رسول الله سلام ورته ښا دا الله پاک پیغمبر مونږ پتا باندې ایمان راوړی دی ته زمونږ پیغمبري صحابه کرام حیران دي چې دا دې نبی اسلام ته څنګه خبرې کوي مونږ پتا باندې ایمان راوړی ته زمونږ پیغمبري تا راته وایي چې انصاف وکوي
نبی رسول الله سلام ورته فرمایي او بالکل ما ولي چې انصاف کوئ نو زما د خېټه زخمی کړه خوږ دې کړم اوس انصاف دا دی چې زه ستانه بدل واخلم نه راته وایي چې انصاف کوئ نو زه زخمی نه کړم خوږ دې نه کړم نو اوس به ستانه بدل نه اخلم صحابه کرام حیران دي چې یو طرف ته راغلی د نبی علیه السلام په مرګتیا کې جهاد له او په نبی علیه السلام باندې خپل سر قربانوي او چې معمولی خېټه یې د غشي سره وکړې د نبی علیه السلام ته چې بدل در نه اخلم دا څنګه صحابي دی یو طرف ته جهاد له راغلی په نبی علیه السلام سر قربانوي او بل طرف ته د غشي سره معمولی خېټه ولګېده نو نبی علیه السلام ته دا بدل به در نه اخلم صحابه کرام ولاړ دي خو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایي خاموش څه به نه وایې بالکل که خېټه زخمي شوي ما ته تکلیف رسولی ته د حق دا جوړېږي چې ما ته هغه شان تکلیف راورسوي نبی علیه السلام ورته وي سواد بدل واخله بدل واخله نو سواد رضی الله تعالی ته څه فرمایي نه کنه د الله پاک پیغمبره بدل دې نشي اغوستو وی څنګه وی تا چې زما په خېټه باندې غش راکاګو زما خو په خېټه باندې کمیس نو صادر پینو زما په خېټه باندې کپړه نه و ستا په خېټه باندې خو کپړه ده نو زه څنګه بدل واخلم نو به خېټه ښکاره کا چې زه درنه بدل واخلم صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دي نبی رسول الله د خېټه مبارک نه داسې صادر لري کو به هون سواد بدل واخله سواد رضی الله عنه چې د نبی رسول الله خېټه مبارک څنګه اولید کنه او رامن ډکړې واد خط پوري او په جړا شو ورته او داسې د خېټه مبارک ول خپل کړه وی د الله پاک پیغمبره دا می ارمانو چې دې سره شونډې ولګوم کې دې شي دا می تاسو سره اخیری ملاقات جنگ شروع کیږي د الله پاک پیغمبر کې دې شي دا مې سره اخیری ملاقات بدل می درنه نه غستو خدا می خو خبر چې تما ته خېټه مبارک ښکار کوي زه په شونډې ولګوم بدل می نه غستو داسې عجیبه غونته واقعه په دای ځای کې مخې لراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفونه برابر کړو او نبی علیہ السلام بچ کله د مون سب برابر او یا د جهاد سب برابر او نبی علیہ السلام په فرمایل وی صفونه داسې سیده ساتي لکه څنګه چې د فرشتو صفونه د فرشتو صفونه نو نبی علیہ السلام په د صف د نیغوالي ډیر غټ خیال ساتو صفونه چې نیغي نزولونه یو نیغي چې په صفونو کې کوګواله شنو بیا په زونو کې د بل نصر راځي کوګواله راځي ته دی وجنه د مونږ په صفونو کې ډیر خیال ساتل فکار دي چې دا نیغ کړي شي کو هغه مونږ د جنازې دی کو هغه عام مونږ دی خو صفونه چې پکې جوړیږي نو هغه صفونه نیغ ساتل فکاري بهر حال په دې دوران کې نبی رسول الله چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تنو عمر ابن وهب چې د ابو جهل ته وویل ویزه زما او د مسلمانانو د لخر ګورم چې دا څو کسان دي د استصور شو د عمر ابن وهب او چې داسې غیر چاپیره چکر ولګو نظر واچو کنه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا ورسته بیا مسلمان شو خدای ټیم کې کافرو د حکیم ابن حزام لراغه یاره ما خو د مسلمانانو نه غیر چاپیره چکر ولګو خو ډیر لک کسان دي دا 300 کسان ما تخکاري 300 کسان به اندازتن او وسشه سره شتم نه اصله وسره نشته دی دا خو پات داسې راغلي دی لک کسان دي میرا دی موږ له دوکه راکې دی موږ سره کوي اصلهی نه دی راغستی او لک کسان یو تش لاس مخې ته راغلي دي دوی موږ له دوکه راکې چې موږ په حمله وکړو شاته نور کسان ناستي خو دې مخې ته موږ له ذکر راغلي دي چې موږ په حمله وکړو هغه را باندې شا غاړې راپاسي زه ګورم غیر چاپیره نورم سي کوم بیا استه وخته چې استه وخته داسې غیر چاپیره د غرون نه تاو شو راتاو شو لري پورې لاړ واپس راغی حکیم ابن حزام ته هم دک 314 لستبرسو کو سره شته دینا اسو کو سره نشته خو ما ته داسې ښکاری کنه چې دوی د مدینه منورې نه مرګ راوستي دي دوی د مدینه منورې نه چې دا 314 لس راغلي او تش لاس راغلي کنه دوی مرګ راغلي ځان وجني نو دوی خو عمرې خو چې دوی عمرې نو خامخا د ځان سره به یو کس زمونږ نه مړ کوي 300 کسان دي دوی خو عمرې ځکه تش لاس راغلي زمونږ مخله او موږ سره توري دي نو دوی خو ځان وجني خو چې ځان وجني خامخا به زمونږ نه یو تن خامخا وجني د عمر ابن وهب ورته وی چې 300 کسان زمونږ نه مړ شي
زمونږ نه مړه شي او دوی مړه شي دا هم زمونږ د قریشو خلک دی زمونږ رور او نسب خلک دی نو چې دوی مړه شي او زمونږ نه هم دومره مړه کي د هغې نه پس به د ژوند بیا څه مزه وي ابه څه ژوند بیا موږ په مکه کې تېر کړو چې دوی مو وژنو او زمونږ نه هم دوره نور مړه شي هغې ژوند به بیا څه خوند حکیم ابن حزام ورته ویل که دا خبره دې ټیک وکړه موږ مرو دوی مرو په خپلو کې جنگ دی نو بیا به موږ څه ژوند تېر کړو په قافله د ابو سفیان چې زمونږ د تجارت قافله هغه تللې ده دلته کې څه شي د جنګېږو دوی راله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردارو عتبه ته وویلو عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به موږ وجنو خو دوی به زمونږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي له دوی وجنو خپل خلک وجنو که نه نو چې دا جنگ ختم شي موږ واپس مکې ته لاړ شو نو څنګه به وي عتبه ورته وایي دا خبره ټیک ده جنگ څه شي له کوو جنگ ولې کوو دا عتبه چې دی به د جنگ نه شاته کېدو دا عتبه او شیبه دا وروڼه وو دوی د جنگ نه دا شاته دوه وجونه کېدل یو خو دا دی د دوی یو غلام و دغه عداس نوم و د دوی عتبه غلام و دغه نوم عداس و بیا دا آزاد کړی و دا عداس چې و دا نصرانی و د په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی و او د نصرانیت نه توبهګار شوی و نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینې منورې ته جنګ لا نو هغې په خپو پورې انښتې او نه یې پرېښودل وایي تاسو مه ځئ ولې نه ځو ته ولې موږ پسې موږ د خپلو نیولي چې مه ځئ وی مزه هغه د الله رسول دی دغه سره تاسو مقابله نشئ کولی خو ما ته پته ده چې هغه تاسو وجني مړه کوي خو نو په تاسو خپه یم مه ځئ هغه ورته ته رښتیا وایي چې دا د الله پیغمبر دی او زه د رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جاړم ځکه چې په تاسو پسې خپه یم تاسو هلته مرګ له روان یې نو دوی دا خبره په زړه کې راغله چې یاره عداس راته وایي چې د الله پیغمبر دی تاسو مرګ له ځئ نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل او دویم داره چې د نبی علیہ السلام ترور و عاتکه رضی الله تعالی عنها هغې خوب هم لیدلی و په هغې کې هم دې ته اشاره وه چې دا کم خلک د مکې نه روان دی دا مرګ له هلته روان دی نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل نو دوی عتبه ورته وایي دا ډېره ښه خبره ده زه ځمه چې دا خبره د ابو جهل سره وکړم بهرحال په دې کې بل تن ورغی ابو جهل ته یې وي عتبه وایي چې یاره جنګ نه کوو واپس ځو نو ابو جهل ورته وی عتبه خو ځکه دا خبره کوي که نه چې د هغه زوی مسلمان دی د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی نه خو خپل زوی بچ کوي ځکه د جنګ نه شاته کېږي او په دې کې یو تن یې راوغوښتو د مسلمانو د لاسه یو کافر مړ شوی په لاره باندې دا کې کسرور یې راوغوښتو چې رور یې راوغوښته که نه ویې لکه ستا هغه تره خو وي عتبه چې واپس ځو ستا د رور بدل نه اخلي رور بدل نه اخلي اوس دا خلک را پارو نو هغه چغې کړې وی واه عمره هغه خپل مړ رور یادو چغې کړې واه عمره وا زما عمره روره چې دا چغې شروع کړې چې په خلکو کې لږ غیرت را واچو که نه چې دې مسلمانانو راله سړی وجله تاسو دې نه واپس ځئ بهرحال دا عتبه د خپلې خبرې نه څه شو واپس شو وی صحیح ده چې تاسو وایي جنګ کو نو جنګ به وکړو صفونه جوړ شو یو طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابو جهل صفونه جوړ شو د مور د بچی په تربیت کې د پلار نه ډېره زیاته غټه حصه ده ما درته مخکې وي چې د پلار د بچی په تربیت کې دوره اثر نشته دی فو پلار قابل پلار د بچی داسې تربیت نشي کولی څنګه چې یو مور کولی شي مور چې د بچی څنګه تربیت کولی شي داسې قابل پلار نشي کولی یو مثال درته صرف ذکر کوم د ټولو علماو په دې باندې اتفاق دی په دې کې د چا اختلاف شته دی نه سید الاولیاء بایزید بستامی رحمه الله دا یو نیک بزرگ تیر شوی د دغه بزرګۍ کې هیڅ اختلاف نشته او شک نشته د طریقت یو لاره داسې نشته دی چې هغې کې ته بایزید بستامي په منځ کې نظر انداز کړه او ته دا سلسله نبي علیه الصلاة والسلام ته ورسوي بایزید بستامي رحم الله دی په منځ کې خامخا راځي کو هر سلسله یې هغه به ده ته رسي د حدیثو هر سلسله چې د هغه به ده ته رسي او د ده نه به بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته رسي دا داسې اوس برګ تېر شوی دی
الله تبارک وتعالى دله عجیبه خصوصیات ورکړو. ته د پلار د مور په غېږه کې چې پلار یې وفات شو، د یتیم شو. دا ابا یزید بستامي رحمه الله د مور په غېږ کې پلار یې وفات شو، مور یې کونډه شوله، د ده کفالې نور څوک نه و. دغې کونډې مور به د خلکو په کورونو کې هغوی له به یې جامې انځلې، لوښي به یې انځلو او هغوی به ورله څه ډوډۍ موډۍ ورکوله، یا لږې پیسې به ورله ورکولې، دوی به پرې ځان او د خپل بچي ګېډه پالله. دغې کونډې زنانه د خپل بچی یې ساتو. مده تېرېده تر دې چې د ابا یزید بستامي رحمه الله دومره رالو شو چې د وړو سره لوبې شروع کړې په کوڅو کې، رالو شو، د منډو تړلو شو. د مور سره یاره فایده شوه، زه کونډه ښځه یم، په پردي کورونو کې مزدوري کومه، بچی مې هسې نه چې چېرته د شرارتي وړو په لاس کې ورشي او د هغوی سره د ده یو شرارتي وړوکی جوړ شي. ګوره کونډه ښځه ده، خو د خپل بچي تربیت سره څومره فکر دی. دا ماشوم تپوسونه کول، یاره زه داسې به څوک چې زما د دې ماشوم ښکلی تربیت وکړي. تپوسونه کول تر دې چې چا ورله پته ورکړه هغه پلانکې جومات چې دی د هغې او پلانکې مولي صاحب هلته مدرسه ده او هغه د بچو ډېر ښکلی تربیت کوي. د هغه مدرسې نه چې کوم ماشوم وځي نو هغه د الله تبارک وتعالی ولي جوړ شوی بیا هغه یې داسې تربیت کوي. دا زنانه تپوس یې کوو حتی تر دې پورې چې دی عالم نه ورسېدله، خپل بچی د ځان سره بوستو، عالم سره کېناسته، وایي زه یو کونډه زنانه یم، خاوند مې نشته دی، په پردو کورونو کې مزدوري کومه، خلکو له لوښي انځمه، خلکو له جامې انځمه، خو زما سره د دې خپل ماشوم فکر دی، دې چېرته زما نه ضایع نه شي. ته د پلار په زړه کې دا ارزو وه او زما هم دا ارزو ده چې الله دې د ده نه لوی ولي جوړ کړي. پلار یې د دنیا نه تللی، هغه ارزو یې په زړه کې وړې ده. زه یم دا ذمهواري زما په اوږو باندې پرته ده، زما سره په دې کې امداد وکړه، زما دا بچی د ځان سره داخل کړه، د تربیت وکړه. عالم ورته وویل ټیک ده، صحیح ده، ته کونډه زنانه یې، ستا بچی به زه د خپل بچي په شانتې ګڼم، زه به د ده د خپل بچي په شان تربیت کومه. هغه زنانه چې ترې روانېده نو وایي تا ته یو درخواست بل کومه، یو درخواست د بل کوم، زما دا درخواست د ځان سره قبول کړئ. وایي زما دا بچی زما د غېږ نه تر اوسه پورې لا جدا شوی نه دی، بس دغه بچی مې دی، زه یم موږ په یو کور کې ژوند کوو، موږ د یو بل نه جدا شوي نه یو. په لومبي ځل ما د خپل بچی د خپل تنې نه جدا کړو، ستا جوړۍ ته مې درته وکړو. دی به ډېر زیات خفه په ما پسې، دی زما نه جدا شوی نه دی، دی به په ما پسې ډېر زیات خفه خو زما دا درخواست واورو چې ماله به یې پرې کور ته نه راپرېږدي، ماله به یې هله هغې نه کور ته راپرېږدي چې تا ته د الله ولي جوړ کړی وي، که نه ماله به یې کور ته نه راپرېږدي. عالم چې دا خبره واورېده حیران شو، دا خو ډېره د کمال زنانه ده. هغې ته یې بلکل ته په خپلو دعاګانو باندې زما امداد کوه، ته ورسره ما ته هم دعاګانې کوه او زه به ستا په بچي باندې محنت کوم. بوډۍ لاړه، بچي ته عالم سبق شروع کړو، تربیت یې شروع کړو، ورله وخت تېرېدو ډېر زمانه ووتله، د بچي زړه نور صبر ونه کړو، استاد محترم پسې راغی، مور مې ډېره زیاته یاده شوې ده، کور پسې ډېر زیات خفه یم، ما له لږ اجازت راکړه زه د خپل مور لږ دیدار وکړم، خپله مور مې لږه وینم. عالم حیران شو، یو طرف ته د یتیم د سترګو اوښکې دي، ده ته هم انکار نشم کولی، خو ده ته هم مزه نه جاړي راته، دې یتیم خفه کېږي، د یتیم زړه به مات کړمه او کوم ورته ځه نو د مور سره مې ورله واده کړی و چې ستا ماشوم به زه کور ته نه درفېدم. عالم حیران شو، هېڅ فیصله نشي کولی، یو طرف ته یتیم دی او بل طرف ته د یتیم مور ده. الله تبارک وتعالی ته متوجه شو، الله څه وکړمه، الله ته راله څه فیصله وکړه. الله تبارک وتعالی وله په زړه کې یو خبره ور واچوله، په زړه کې دا خبره پرېوتله. راغی هغه ماشوم یې راوغوښتو، وایي دې خوا راشه، راغی وایي تا ته زه نن دا سبق حواله کومه، کو د ماښام دې ما ته دا سبق واورو، خو د سبا نه تا ته چوټي ده، یو ورځ د به کور ته لاړ شي، د مور دیدار به دې وکړي، بیا به ماله راځي. خو استاذ محترم څه چل وکړو، دومره سبق یې ورله ورکړو چې استاذ ته پته وه چې دا دې نن یادولی نه شي، نو دې به سبق یاد نه کړي، نو زه به ورته وایم چې ما خو پرېښودې، خو تا سبق یاد نه کړو. قصدن وله استاذ سبق ډېر زیات ورکړو، سبق وله ډېر زیات ورکړو. ماشوم لګیا دی، سبق زوتی، سبق نه یادېږي، سبق زوتی، سبق نه یادېږي. ماښام رانږدې شو، ماشوم یو سوچ وکړو، ما خو د مور نه په وړوکوالي یو خبره بار بار اورم، بار بار مې د خپلې مور نه دا خبره اورم چې الله هر څه کولی شي، د الله نه چې څه غواړي هغه کولی شي، او چې استاد راغلی یم نو استاد مې هم دا خبره کوي چې د الله نه څه غواړي نو الله کوي. نو راشه نن پې تجربه ولې نه کومه، نن پې تجربه ولې نه کوم. ماشوم وایي، ماشوم خپل کتابونه راایلې د ځان نه سیټ ته کو، پاسېدو، 2 رکعته نفل یې وکړو، خپل واړه واړه لاسونه یې الله ته پورته کړو، الله د مور نه مې دا اورېدلي چې الله هر څه کوي، د استاد نه مې دا اورېدلي چې الله هر څه کوي. الله سبق راته نه یادېږي نو ته راته نن دا یاد کړه، زما دا حاجت سر کړه، الله ما ته سبق یاد کړه چې زه مې خپلې مور له لاړ شم. الله ورله دعا قبوله کړه، د ماشوم ذهن ته ټول سبق لاړ. راغی استاد محترم ته کېناستو، استاد جي سبق درته اورم،
استاد ته پته و چې سبق خو دې نشي یادولی، ما خو ته ډېر سبق ښودلی دی، ابه ته چېرته یاد کړی یې؟ ووایه سبق. ماشوم شروع شو، ټول سبق یې واورو، یو ټکی پکې خطا نه شو. چې سبق یې واورو استاد محترم پوه شو چې د دې ماشوم سره د مور په دعاګانو باندې د بل ځای نه امداد دی، د ماشوم سره د مور په دعاګانو د بل طرف نه امداد دی. استاد محترم ورته وایي بچیا سهار به لاړ شي، ورځ به د مور سره ډکه کې خو ماله به واپس بیا راځي. ماشوم ورته وایي ښه. ماشوم لاړ کور ته، خوشحالي کې په لاره باندې نن به د خپلې مور دیدار وکړم، نن به مې خپله مور ووینم. په خوشحالۍ روان دی چې کور ته ورسېد، دروازه کلکه ده، ورې وټسه او کړس یې ورکړو، د دننه اواز رانغی. بیا یې کړس دروازې له ورکړو، بیا اواز رانغی. په درېم ځل بیا کړس دروازې له ورکړو، مور بایزید یم ستا زوی یم ما ته دروازه کوله وکړه. د دننه ورته اواز مور وکړو، وی کوم بایزیدو؟ وی ستا زوی که نه؟ وی زما بایزید نشته دی، زما بایزید به هغې نه ماله راځي چې د هغه نه لوی ولي جوړ شي. ما ته یې استاد ویلي چې زه به یې نه درفېدم، استاد خپله واده نه شي ماتولی، دا زما بایزید نه دی، دا به بل څوک. او ماشوم پوه شو، ماشوم پوه شو چې مور مې دننه اجازت نه راکوي، مور مې خفه ده په کور ته په راتلو باندې. د ور سره سیټ ته ودرېدو، ښه یې وژړلو، ویې جړل او د کور نه بیا را روان شو. استاد له راغی، چې استاد ته راورسېدو، استاد حیران شو، استاد حیران شو چې دا څنګه کیسه ده. دی خو تللی و، بیا واپس راغی. استاد محترم ورته وایي بچیه مور له دې تللی وي. ماشوم چې سترګې اوچتې کړي، سترګې د ژړا نه سرې وي، اوښکې په اننګو رابهېدې. استاد محترم هم په ژړا شو، کېدای شي مور یې مړی. وی ولې بچیه مور دې سمه وه؟ وی جي مور مې سمه وه، خو د مور د طرفه اجازت میلاو نه شو. ما ته مې مور وی چې زما بایزید په نیمه کې نشي راتلی، زما بایزید به هغې نه راځي چې د هغه نه د الله ولي جوړ شي، دا زما بایزید نه دی. استاد محترم ورته وایي بچیا د مور نه خفه رالی کو، د مور نه دې مرور رالی کو، زه میندو ته وسوام خپل مقام وپېژنئ، خپل مقام وپېژنئ، او ځوانانو ته هم وایم چې تاسو ګوره د میندو مقام وپېژنئ. وی بچیا مور دې خفه پرېښوده ته تې رالې؟ وی جي زه خفه رالم، مور مې خفه نه وه، زه خفه رالم، خو د مور نه مې ګیله نشته، ځکه چې هغه زما د فایدې دپاره لګیا ده، هغه زما نه سړی جوړول غواړي. خو استاد محترم یو درخواست تاسو ته کومه، ماشوم ورته وایي درخواست درته دا کومه چې زه به ډېر زیات جاړم تا ته، زه به تا ته ډېر فریاد کوم چې ما کور ته پرېږده، خو ما به کور ته نه پرېږدې، ما به کور ته نه پرېږدې. استاد محترم ورله خپل د پټکي فریض که راواغسته، ماشوم له یې پرې اوښکې پاکې کړې، بچې زه به ستا نه ولي الله جوړم، د هغې نه به دې کور ته لېږم. استاد محترم لګیا دی، د بچي تربیت کوي. یوه شپه باندې استاد محترم په تهجدو باندې ناست دی، تهجد یې وکړو، بیا په خپله مصله باندې ډډه ووهله، سترګې ورلې، د تهجدو نه فارغ شو، په مصله یې ډډه ووهله، سترګې ورلې، خوب ویني، د نبي علیه صلات وسلام زیارت کوي. نبي علیه صلات وسلام استاد محترم ته په خوب کې وایي تا سره چې دا کم ځوان دی بایزید بستامي، دله د الله د طرف نه د ولایت جنډه میلاو شوه، دته د الله د طرف نه د ولایت جنډه میلاو شوه، دا د الله ولی ګرځېدلی دی، د ده تربیت تا مکمل کو. دا خبره چې د نبي علیه صلات وسلام استاد ته څنګه وکړه، استاد محترم د خوبه راپاڅېدو او داسې وکړو، 2 رکعته نفل یې نور وکړو، لاړ په خپل شاګرد پسې چې د کمرې دروازه یې کوله وکړه، څه ګوري چې نوجوان په تهجدو باندې ولاړ دی. استاد محترم یې شاته غلی کېناستو، خپل شاګرد ته ګوري او جاړي ورته، دا د هغې کونډې زنانه بچی دی، دا د هغې زنانه بچی دی چې کوم په پردو کورونو کې مزدوري کوي، لوښي وینځي، چې د هغه دپاره نبي علیه صلات وسلام ما ته بشارت راکوي چې بایزید د الله ولي دی، بایزید د الله ولي دی. چې کله بایزید بستامي رحم الله سلام وګرځو، شاته وکتل استاد محترم ناست دی، استاد ورته وایي زما شاګرده ما ته لږ رانږدې شه، ما ته لږ رانږدې شه. شاګرد رانږدې شو، استاد محترم ورته په ژړا شو او رانږدې کو، تندی ورله ښکل کو، تندی خپل شاګرد له ښکل کو، وی بچې ته کور ته ځه، ستا تربیت مکمل شو، ستا د ولایت الله ما ته په خوب کې د نبي علیه السلام په خوله باندې زیری راکړو، ته زه د خپلې مور خدمت وکړه. بایزید بستامي رحمه الله د خپل استاد په خپو کې پرېوتو، د خپل استاد خپې ښکل کړې، وی استاد محترم دا ستا هغه تربیت دی، دا ستا تربیت دی. اوس بایزید بستامي رحمه الله روان دی، کور ته ورسېدو، چې دروازې له یې دا ځل کړس ورکړو، څنګه دننه یې ورته مور اواز وکړي زما بایزید راځه، زما بایزید راځه. بایزید بستامي رحمه الله چې ورښکاره شو، د مور په خپو کې ورتاو شو، په ژړا ورته شو، مور یې لوچت کو، غاړه یې وله ورکړه، په تندي باندې ښکل کو، کټ یې ورته سم کو، په هغې کې ځان ته کېنو، مور یې ورته مخامخ ناسته ده، اوس د مور مخې ته یو نوجوان ناست دی، د مخ نه د نور شغلې خېږي، په سر یې پګړۍ پرته ده، هغه پګړۍ چې استاد یې ورته په سر ایښې ده،
په مخ مبارک ښکلې ګیره ده مور یې ورته ګوري او جاړي ورته وایي بچې زما چې تاله د ډوډۍ غم وکړمه په یې وله راوړو توده کړي ډوډۍ وله راوړه نو چې کله بچي ډوډۍ وخوړه مور یې اسمان ته لاس اوچت کړو وی الله ما دا ورځ تا نه غوښتله الله ما تا ته سوال کړی و چې ما له تر هغې پورې مرګ مه راولي چې زه خپل بایزید د الله ولي وینم زه د خپل بایزید مخ داسې وینم چې د هغې نه د نور شغلې خېجي الله زما هغه امید پوره شو الله زما هغه امید تا پوره کړو الله که اوس تا فیصله ده چې کله مې ځان ته بلې الله ما وبړې په ایمان سره الله زما په دنیا کې نور ارمان نه دی پاتې شوی زما دغه ارمان چې زه مې د خپل بچي نه د الله ولي جوړ کړم داسې میندې وي په څه وخت کې داسې میندې وي چې د بچي د تربیت په سره دومره فکر و داسې زنانه په دنیا کې تېرې شوي دي چې هغوی د الله قسم کوي چې ما خپل بچي له لا بې اودسه خوا نه ده ورکړې چې بچي له به یې خوا ورکوله لومبی به یې اودس وکړو بیا به یې سینې ته واچو د هغه نه به خالد بن ولید پیدا کېدو د هغه نه به محمد بن قاسم جوړېدو د هغه نه به امام ابو حنیفه جوړېدو د هغه نه به امام بخاري جوړېدو د هغه نه به امام مسلم جوړېدو چې مور ته به بچی په غېږ کې پروت و قرآن به یې مخې ته پروت و دلته به بچي سینه خوړه مور به د قرآن تلاوت کوو هغې بچي نه به د الله ولي نه جوړېږي مونږ به څنګه د خپلو بچو د تربیت جړا وکړو مونږ به څنګه ته ووایو زما بچی ما ته ښه نه ګوري چې دلته مور ټي وي ته ناسته ده فلمونه ګوري او بچی ورته په خوا کې پروت دی سینه روي دلته مور فلمونه او ډرامې ګوري دلته بچی پوی خوري دا بچی چې ماشوم دی ته به په غوسه باندې غلی کړي ته به په خپل دبه وغورځوې ته به ورته غوسه وکړي ته به ورته قهر وکړي دی به ارضي توګه باندې غلی شي خو سبا چې دی رالو شو چې ته ورته یو غوسه کوې دی به در باندې دوه غوسې کوي ته به یې یوه چغه وایي دی به در باندې دوه چغې وایي ولې د ده په مور په غېږ کې داسې تربیت شوی دی او چې کله د ده د مور د غېږې نه تربیت داسې وشو چې د مور د قرآن تلاوت کوو بچي په یې خوړل نو بیا به دا بچی مور خپلو ته لاسونه نیسي چې مور ستا قدم د خاورې د کېښودو نه دی مور ستا قدم زما په لاسونو کې د کېښودو دی مورې زه به ستا خپې د خپلې ګیرې په ویښتو باندې پاکومه بیا به دې داسې بچي جوړېږي ښه نو غرض مې دا کوو چې د بچي تربیت دا د پلار او د مور دواړو ذمهواري ده مونږ د الله تبارک وتعالی زموږ سره د الله دا فکر پیدا کړي چې د خپلو بچو په دیني تربیت باندې فکر واچو الله تبارک وتعالی زموږ بچي صالحان او نیکمرغه وکړي واخر دعوانا داسې بیانات او واقعات اورېدلو دپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक करें چې همیشه د مولانا هاشمي صاحب په आवाज باندې داسې بیانات او واقعات تاسو مهاله راځي کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکئ او خپل ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ. السلام جزاکم الله.